د یو سیاسي کارکون په حیثیت او بیا د عوامي نیشنل پارټۍ د نماینده په حیثیت زما قطعا نه دا مطالبه ده او نه مې دا خواهش دی چې په دې ملک کې د الیکشن ډیلی شي یا الیکشن د په وخت ونه شي. پکار دی چې الیکشن د اکتوبر یا نومبر په میاشت کې وشي. زما لپاره زیاته ضروري خبره دا ده چې الیکشن صفا سوتره وشي. زما لپاره زیاته ضروري خبره دا ده چې په الیکشن کې د ټولو سیاسي جماعتونو لپاره لیول پلینګ فیلډ وي. زما لپاره دا زیاته ضروري خبره ده چې په تیرو الیکشنو کې د عوامي نیشنل پارټۍ خلاف کوم سازشونه شوي دي او کوم مشکلات زموږ دپاره جوړ کړي شوي دي چې هغه مشکلات نه زما دپاره وي او نه بل یو سیاسي جماعت دپاره وي. زما دپاره دغه ضروري خبره ده چې الیکشن د هر قسمه مداخلت نه پاک وي. الیکشن که ډیلی کېږي نو په دې وجه به ډیلی کېږي چې په دې ملک کې نن سیاسي بحران هم دی او معاشي بحران هم دی او د هغې په وجه باندې یو غیر یقیني صورتحال دی او د غیر یقیني صورتحال په وجه باندې نن دا خبره راپورته کېږي چې کېدای شي الیکشن په خپل وخت ونه شي. څو پورې چې تاسو د آئین د خلاف ورزۍ خبره وکړه یا د آئیني تقاضو خبره مو کړه نو هغه خو د دوو اسمبلو په حواله مخکې نه یو مشکل پیدا دی د پښتونخوا په حواله او د پنجاب په حواله باندې. نو زما په خیال دې وخت اوس به هم زه د وایم چې سیاسي جماعتونه څو پورې خپل منځ کې ناست نه وي نو تر هغې پورې مسله حل کېږي نه. الیکشن موږ دپاره هغه غوره دی چې کوم پاکستان کې سیاسي استحکام راولي. را روان الیکشن نه د موجوده چیف جسټس سره څه تعلق دی او نه د را روان چیف جسټس سره څه تعلق دی اعلی که هغې غیر جانبداري او که یو محترم جج صاحب جانبدار وي نو ظاهره خبره ده چې بیا هغه په الیکشن باندې اثر انداز کېدی شي. که د دې نه مخکې هرې ادارې د پاکستان په سیاسي معاملاتو کې مداخلت کړې نو هغې نتایج ښه نه دي راغلي. نو پکار دا دی چې دا اداره هم پرهیز وکړي د دې نه چې هغه د پاکستان په سیاسي معاملاتو کې یا مداخلت وکړي او یا د منصف په حیثیت نه بلکې د یو فریق په حیثیت مخې ته راشي.